بزرگوار کرام، علماء کرام، فضلاء کرام طول او شیخ زبیر جان صاحب دامت برکاتهم العالیہ دا تقریب مبارک چدی سالانہ اختتامی جلسہ دا او دا اجتماع دا دین دا او بیا خصوصاً دا بخاری مبارک دا ختم دا پا انتہا دا برکت ولاړه ده. دې کې د مسلمانانو خدای پاک سوالونه قبلوي او بیا د داسې پاک انسان دا بخاري مبارک لولولی دی شیخ زبیر جان صاحب دامت برکاتهم العالیہ او د دوی نور مرګري بخاري مبارک چې دی ابو زید مروزی وی چې ما په بیت الله مبارک باندې طواف وکړو د طواف نه وروستو بیا زه د حجر اسود او مقام ابراهیم مابین کې اوده شوم او په دې کې ما د رسول الله زیارت وکړو په خوب کې پیغمبر علیه السلام مې په خوب کې ولیدو نبی علیه السلام مبارک ما ته وی چې یا ابا سعید الى متى تدرس كتاب الشافعي وما تدرس كتابي اے ابو زید مروزی دا د شوافیو یو عظیم فقیه دی دا کتاب د شافعی رحمت اللہ علیہ بت ترکم پوری وے وما تدرس کتابی یو زما د کتاب درس نہ کئ وے ما په دې خوب کې وتوی چې یا رسول الله وما کتابک شتا کتاب کم کتاب دے وی جامع محمد ابن اسماعیل بخاری زما کتاب چه دے دا جامع دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ زما کتاب دے پیغمبر علیہ السلام دی بخاری مبارک تخپل کتاب ویلی دے او محمد علی هغه فرمایي چې ما د خانقاه د چا سره چې چابي وو د جرندي دا محمد علی صدیق وی چې ما ورته وی چې دا دروازه ما ته لرکا او زه په دې کې بخاري مبارک لولوم وی بس هلته کې دا محمد علی صدیقی تمام بخاری مبارک دنا د خانقاه په منځ کې ویلي دي حضراتو دا فضلاء کرام دوی علم حاصل کو کمال ته ورسېدل دوی به اوس د الله د دین خدمت کوي ما د آیات مبارک ویل دي انما یخشى الله من عباده العلماء
یقیناً یریگی دا اللہ پا بندگانو کی دا اللہ نا علماء کی خشیت تے دے باندې دا یو سوال راځي چې کلمه د انما چې دی نو دا راځي د پاره دا حصر معنا دا روتا چې انما یخشى الله من عباده العلماء دا خشیت چې دی په علماء کې منحصر دی او د دې علماء نه بل چاته متجاوز نه دی دې علماء کې منحصر دی خشیت دا کلمه د انما دا راځي د حصر د پاره په لوی نحوه کې معنی ظاهر کے دا روتا چھ انما یخشى اللہ من عباده العلماء دا خشیت اللہ منحصر دے پا علماء کی او دا دوین بل چاہتا متجاوز ندی او سرد دینا چھ خشیت پا غیر دا علماء کی ہمشتا بحر محیط کی ابو حیان مبارک جواب کړی ری چې دا انما چې دی لکه څرنګه چې د حصر د پر را دی نو دا کلمه د انما چې دی د یو امتیازی صفت تپاره راځي د یو صفت لازمی د پار راځي او د یو خاص صفت تپاره کلمه د انما راځي دلته کې د دې د پاره دا تحقیق د ابو حیان دی په بحر محیط کې معنا دا وروته چې دا خشیت چې دی د علماء امتیازی صفت دی یعنی عالم بی خشیت نی یو داسې نه ده چې خشیت په غیر د علماء کې نه دا خشیت چې دی د خدای دا الله نه یرا او د الله د عظمت شان هغه دبدبه په زړه باندې دا د علماء یو خاص صفت دی عالم دی بی خشیت نه او دا معنا نه ده چې خشیت ته په غیر د علماء کې نه په ډیرو عوامو کې وي بالکل سم لگے دو خشیت اللہ د علماء خاص صفت دے او د خشیت اللہ چے دے د دې د پاره یو څو ارکان دي خشیت اللہ با په یو عالم کې کله راځي خشیت اللہ بپا عالم کی علی رادی چی دے کی یو سو خبری دی یو خبر دادا چی اعتقاد بی وجود اللہ اعتقاد دا خدے پا وجود باندی چی اللہ موجود دے دا اللہ وجود چه ثابت ہے دا با دلیل عقلی ثابت ہے شرقائد و خیالے کے دا ویلی دی
دا الله په وجود باندې به دلیل نقلی نه وای، دا خود دور لازمیږي. هغه دلیل نقلی هغه موقوف دی په وجود د خدای. تا وجود د خدای په دلیل نقلی موقوف کو. وما هذا الا دور، دا خود دور دی، ټیک نه دی. الله با په د باندې به دلایل عقلیه د په وجود وای. مولوی اصول چې د حسامه شرح ده پخوا دا مدرسه وه، موږ ډېره لولولې ده د الله په توفیق. هغې کې راغلي دي چې عمر صاحب یو د بانډې سړي ته ووې، وی هلکه ته د خپل کار کې لګې، خو تا سره د الله په وجود څه دلیل شته؟ وی ډېر ښه. وی فاروق اعظم ما سره د الله په وجود باندې داسې دلیل دی چې تا سره بمني. وی څه دی؟ وی ما ته غوږ کېده. البعرة تدل على البعير وآثار الأقدام تدل على المسير فالسماء ذات أبراج والأرض ذات فجاج أما لا يدلان على الصانع العليم الخبير. پلار باندې چې پچ پرتای دا دلالت کوي په دې چې په دې لار باندې وختلې دي یا خرتلې دي یا استلې دي. دې ورکوټې پچې په هغې دلالت وکړو. وآثار الاقدام تدل على المسير، او قدمونه چې پراتي په دې لار څوک تیر شوي دي. فالسماء ذات ابراج، اسمان چې خاوند د برجونو دی. والارض ذات فجاج، او ځمکه چې خاوند د کندو کپرو د ونو د غنو او د فصلونو ده. دا به د الله په وجود دلیل نه وي. وی بلکل دی. فاروق اعظم ورته دا تا سره سم برابر دلیل دی. نو یو به هغه عالم به خشیت الله کې داخل وي چې د هغه علمي په وجود د الله، اعتقادي وي په وجود د خدای چې خدای موجود دی. دویم ټکی هغه چې دی که نه اعتقاد په ربوبیت د خدای، چې الله مربي دی، الله خالق دی، الله مالک دی، الله مدبر دی، الله رازق دی، یدبر الامر. او د نومي امر که غټ دی که ورکوټی دی د هغې مدبر الله دی. دویم اعتقاد پر ربوبیت د خدای دی. دریم اعتقاد په الوهیت د خدای دی. الوهیت دا معنی چې لایق د عبادت په تمام عالم کی یو خدای دی، عبادت ته یو خدای دی، دا به د بل چا نه کیږي. عبادت لایق یو الله دی. اعتقاد په الوهیت ته خدای. څلورم اعتقاد د دې خبرې ساتل چې الله په الکمال موصوف دی، د هر نقصان نه پاک دی. مولا حسن د منطق یو کتاب دی، هغې کې راغلی دی المتعین بكل تعین هو الممکن والمبرع عنه هو الواجب. معیوب په هر عیب او په هر نقصان دا ممکن دی، او مبرع د هر عیب او د نقصان نه دا واجب دی. واجب دی ته وایي چې د هغه وجود ضروري. عدم ممتنع دی ته وایي چې د هغې عدم ضروري. ممکن دی ته وایي چې نه وجود ضروري نه عدم ضروري. نو معنا دا ده چې دا اعتقاد به څلورم ساتي، دی به الله خاشي لله شي، او دی به په علماو خاشعینو کې داخل شي
چې الله په هر کمال موصوف دی د هر نقصان نه پاک دی. حدیث مبارک کې راغلی دی رولا چې قرآن شریف پسې دویمه وظیفه قرآن شریف پسې دویمه وظیفه چې دا څلور کلمات دي: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. علماء دا لیکلي دي چې دا څلور کلمې چې دي مبارکې چې بیت الله باندې طواف کوي کنه او حجر اسود سره راوړي الله اکبر وکړي هغې ته اشاره وکړي دا کلمې ډېر وایه د دې پیدا موږ په سترګو لیدله. دا کلمې سبحان الله دا ځان له جمله ده. دارې مولوي صاحب به خیري تاسو ته دا بخاري په ختم کې دا ټکي وایي دا سبحان الله مفعول مطلق ته اسبح الله سبحانا او بیا سبحان الله ته جوړ شوی دی د نحومیر طالبیم جوړولی شي او دا اره یو جمله دا څلور جملې دی مسلمانان نورونو دا علما په دې پوهیږي د مرګورو ته ویمه دا کلمه ډېره وایه سبحان الله دا اره یو جمله مخکنی منتجه د دویمې جملې ده د دویمې جملې نتیجه ورکوي ولې معنا څه ده د دې اول واوره چې د دویمې نتیجه ورکوي سبحان الله الله پاک دی د هر عیب او د هر نقصان نه او ورپسې دی والحمدلله او الله په هر کمال موصوف دی او دا قانون دی چې کوم ذات ته هر نقصان نه پاکي په هر کمال موصوفي دا نتیجه چې کوم ذات ته هر نقصان نه پاکي هغه په هر کمال موصوفي والحمدلله نتیجه ورکړه. او بیا دریمه کم ذات چې د هر نقصان نه پاک دی په هر کمال موصوف دی لا اله الا الله توحید په ده کې منحصر دی او د ده نه بل چاته متجاوز نه دی. او څلورمه هغه ذات چې توحید په چا کې منحصر دی الله اکبر من کل شی الله د هر شی نه لوی دی ځکه توحید په ده کې منحصر دی. ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې د خشیت دپاره بل دا پکار دی پنځم پکې دا ټکې دی په خشیت الله کې پنځم ټکې پکې دا دی چې روره ته به دا د الله په نعمت به دا عالم شاکر وي او په زحمت په صابر وي. بس انسان کې دوه خبرې دي دوه خبرې یا به انسان ته نعمتي او یا به زحمتي که نعمتي نو شکر فرض عین دی او که زحمتي نو بیا چې دی صبر فرض عین دی. منګه فرض عین صرف په دغه کې زده کړی دی نه لاول فرض عین په مکلف حافظ ابن حجر فتح الباری حافظ الدنیا هغه فرمایلی دی اول فرض عین په مکلف معرفت الله دی. معرفت ته خدای به دی لاول حاصلی دا په ټولو فروضو کې لاول فرض دی. ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې پل خبره بدای چې دی به په نعمت ته خدای شاکر وي دا عالم او په زحمت په تکلیف په صابر وي. ادا به راځي په ده کې به دا علما چې دي که نه علماو لوی مقام خدای ورکړی دی
العلماء ورثة الانبیاء. دا ټکی الله بل چاته نه ورکوي، دا ټکی یو علماء ته خدای پاک ورکړي دي. او بیا چې دی دا خشیت د علماء خاص صفت شو، امتیازی صفت شو. د علم الله سره ډیر قدر دی. عبدالله ابن مبارک امیر المؤمنین په الحدیث و تفسیر، هغه په ابتدا کې د یو جینۍ سره تعلق خو ملاقات نه کېدو. هغې ورته یو وار وی ته د شپې په ټیم کې راشه، زموږ دې کور سره بار کېنه، ملاقات به وشي. هغه وخت کې دا بدکاریانې دا وغیره نه وي. ملاقات به وشي، کیدی شي چې بیا نکاح وشي. عبدالله ابن مبارک راغی، یو هغه دیوال سره ټوله شپه تېره کړه تر دې چې د سبا اذان شو. د سبا اذان شو، د چوکتل چې یرما ټوله شپه د دې زنانه په انتظار کې تېره کړه، ملاقات مو نه شو. یره دا ما څه وکړو؟ او بس د دې اذان نه وروستو د هغه ځای نه راغی، جومات کې لمونځ وکړو. او بیا یو عالم په یو کلي کې د هغه طرف ته روان شو، لکه دلته کې په تورمزو کې. او زمونږ شیخ زبیر جان صاحب دامت برکاتهم العالیه د هغه طرف ته را روان شو. اوس علم کوي، د مخکې نه دی تعلیم یافته سړی او علم کوي چې را روان شو که نه. او په دې لاره باندې لمر راوخته او سخته ګرمي ده، سخته ګرمي وه. او د عبدالله ابن مبارک دا توبه خدای ته الله توبې باندې ډېر خوشحالیږي، په توبه باندې سخت خوشحالیږي. او بس موږ ګناهګار یو، الله ته توبه وباسو. حدیث مبارک کې راغلی دی، او دا بخاری مبارک کې دا حدیث دی. رسول الله فرمایلی دی، قال رسول الله ان الله تبارک وتعالى ينزل كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له. دا درې اواز خدای کوي چې څوک زمانه دوا غواړي چې زه اجابت وکم، څوک زمانه سوال کوي چې زه سوال قبول کم، څوک زمانه مغفرت غواړي چې زه ورته مغفرت وکم. په دې توبه باندې الله ډېر خوشحالیږي. مسلم مبارک کې راغلی دي چې دا تر سبا پورې دا درې اوازه ما یلیق بشانه الله کوي. نو دې توبه باندې ډېر خوشحالیږي. عبدالله ابن مبارک په دې ګرمۍ کې د عالم کلي ته روان دی، او د سر د پاسه وریځ ده، د سر د پاسه وریځ ده، وریځ ده. په دې کې یو بل عالم، یو بل بزرګ را روانو. عبدالله ابن مبارک ولیدو چې د په سر باندې وریځ ده. ورته وی دا راته ووایه چې تا کوم داسې عمل کړی دی چې په دې ګرمۍ کې ستا په سر باندې وریځ ده. هغه ورته وی په ژړا شو، وی ما نور څه نه دي کړي، خو الله ته مې سچه توبه وویسته. او د هغې نه وروسته یې علم وکړو، امیر المؤمنین په الحدیث و تفسیر. او کله چې عبدالله ابن مبارک وفات کېده، د وفات په ټیم کې یو چې دی نو طالبانو ورته تلقین کو، تلقین یې کو. او په دې کې د ورته وی تاسو ما ته غوږ کېدی، وفي ذلك فلیتنافس المتنافسون. وی په دې جنتونو کې خدای ورته خپل مقام ښکاره کړی دی، رغبت دې وکړي، رغبت کوونکي. ما ستاسو خدمت کې عرض کو چې دا علماء کرام فاضلان مبارک
عادي مخونو ته ګورئ مخونه چې دې پړقېږي الله دې دوی کمال ته ورسوي او خدای دې مولوي صاحب ته دراز عمر ورکي د دې مدرسې دې الله تمام ضرورت پوره کړي. وآخر دعوانا الحمد لله.